بسم الله الرحمن الرحیم. نوع آخر منها، دویم قسم یعنی بل قسم د دې جملې اسمیه د قسمونو هغه دی چې په هغې کې لای نافیه په اول کې راغلی ده. نو هغه دا اولنی حدیث کې فرمایي لا ایمان نشته دی ایمان لمن د هغې سړي لا امانته چې نشته دی امانت لهو د هغه، یعنی امانت خیال ساتل د حق. مثلا مال د سره چا کېښودو نو هغه مال د هغه حق دی ستا سره پروت دی. مشوره در سره چا وکړه دا مشوره د هغه حق ستا سره د هغې حفاظت ضروري دی. خبره درته چا وکړه نو دا خبره حق د هغه ستا سره محفوظ ده. نو چې کوم سړی پردی حق نشي ساتلی نو په ده کې د ایمان بی هم نشته. نو لا ایمان نشته ایمان لمن په هغه سړي کې لا امانته چې نه امانت لهو د هغه، لا ایمان نہیں ہے لمن اس شخص میں لا امانتا جب نہیں ہے امانت لہو اس کے اندر، جس کے اندر امانت کا وصف نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، یعنی کامل ایمان نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہو، اور عہد چې دی وعدې ته وایي. وعده مطلب چا سره د څه وعده وکړه. وعدې مختلف قسمونه دي. د الله څه وعده د تابعدارۍ، په مخلوق کې د یو بل سره وعده د یو کار د کولو د یو خبرې د رسولو. نو په کوم سړي کې چې د وعدې خیال نه وي نو د هغه دین پته نه لګي چې دی په کوم دین باندې دی. ځکه د اسلام حکم خدا دی چې اوفو بالعقود، کومې وعدې چې تاسو کړي هغه سرته رسوئ. نو چې کوم سړی د دې خیال نه ساتي د دې مطلب دا دی چې دی د دین د احکامو ته تیار نه دی. نو لا دین نشته دی دین لمن د هغې چا لا عهده چې نه د وعدې خیال ساتل لهو په هغه کې. لا دین نہیں ہے دین کامل لمن اس شخص میں لا عہد لہو جو وعدہ خلاف ہو، جو وعدے کا پاس نہیں رکھتا. جب کسی میں وعدے کا خیال رکھنا یہ وصف نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے. لا حلیم الا ذو عسرت، لا حلیم نشته دی صبر کوونکی الا مگر هغه سړی ذو عسرت چې هغه په مختلفو خیالاتو کې د انتخاب وس نه لري. لا حلیم نه دی صبر کوونکی الا مگر هغه سړی ذو عسرت چې هغه غضب او غصې والا یو ځل غصې والا خوي. یعنی حلم او صبر چې دی دا د یو سړي دپاره تر هغې پورې نشي حاصلی دی او هغه چاته حلیم او صبر کوونکی د هغې پورې نشي ویلی تر څو چې په هغه باندې مختلف حالتونه نه راغلي چې په هغې کې هغه په یعثر فیها چې په هغې کې هغه څه وکړي انتخاب پکې وکړي او د خطا موقع ورته میلاو نشي. نو لا حلیمه نشته صبر کوونکی الا مگر ذو عسرت خاوند د موقع. ولا حکیم نہیں ہے کوئی صبر کرنے والا شخص اس وقت تک صابر نہیں کہلایا جا سکتا الا ذو عسرت جب مگر وہ شخص ذو عسرت جو مختلف امور میں انتخاب کا وصف نہ رکھتا ہو. ولا حکیم الا ذو تجربت، حکیم پوهه ته وایي. نو پوهه او حکیم یعنی حکیم د حکمت نه د ډاکټر دپاره د عام پوهه دپاره. لا حکیمه نه دی ډاکټر الا مگر ذو تجربت خاوند تجربې چې یو سړی ډېر حکمت یې کړی دی پوهه یې ویلې ده خو چې تجربې نشته په هغې باندې نو د تجربې نه بغیر سړی ډاکټر کېږي نه، د تجربې نه بغیر سړی ډاکټر کېږي نه. ولا حکیمه نشته دی څوک حکیم الا ذو تجربت مگر خاوند تجربې. لا حکیمه نہیں ہے کوئی شخص حکیم الا مگر ذو تجربت تجربے والا شخص حکیم بن سکتا ہے. الا ذو تجربت مگر تجربے والا شخص. لا حکیمہ نہیں ہے کوئی شخص حکیم الا سوائے ذو تجربت تجربے کے، تجربے والے کے بغیر کوئی شخص حکیم نہیں بن سکتا. لا عقل کا تدبیر، لا عقل نه دی عقل کا تدبیر پشاند منصوبه بندی. تدبیر وایي د یو کار ته د کولو دپاره د خپل ټولو وسایلو جایزه اخیستل او د کار سرته د رسولو دپاره مختلف تکنیکونه استعمالولو باندې سوچ کول دی ته تدبیر ورته وایي.
او عقل چې دی نو هغه د انسان د خو د بد تمیز د خوی ته وي. نو عقل اله تمامیږي چې د هغې سره په سړي کې ښه حکمت هم منصوبه بندي کو ورته کړي، د هغې د سر ته رسولو، د یو کار د سر ته رسولو تدبیر یې کړی. نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام ته د الفاظ بهقي کې نقل دی چې لا عقل نه دی عقل پورا کت تدبیر په شانته د تدبیر او د منصوبه بندی. لا عقل نہیں ہے عقل کامیاب عقل کت تدبیر تدبیر کی طرح، یعنی تدبیر کی اہمیت ہے. بندے کو تدبیر کرنا چاہیے، تدبیر کے بعد یعنی اپنے وسائل کا اندازہ لگانا چاہیے، اس کے بعد اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف خدشات، تحفظات اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئی بیچ کی راہ اختیار کرنے کو تدبیر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لا عقل نہیں ہے عقل کا تدبیر منصوبہ بندی کی طرح. جب بندہ منصوبہ بندی کرتا ہے تو بہت سارے مشکل کاموں کو وہ آسانی سے انجام تک پہنچا سکتا ہے. تو کہا کہ لا عقل نہیں ہے عقل کا تدبیر تدبیر کی طرح. ولا ورع کالکف، ولا ورع کالکف. ورع په عربی کې وی امتناع ته او تحرج ته، یعنی ځان ساتل هغه شیزونه چې هغه مناسب نه. نو ولا ورع نه دی پرهیز کت تدبیر کل کف په شانتی د بندېدو نه. کف وی بندېدلو ته. نو الکف عن اذى الناس وعما نهى الله عنه. یو سړی ځان پرهیزګار ثابتول غواړي نو د هغې دپاره د څه نه به ځان بچ کوي، څه کم کم کارونه به کوي، کم کم کارونه به نه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې مطلق ځان د خلقو د تکلیف کولو نه بچ ساتل دا اصل پر تقوا ده. لا ورع نه د تقوا او پرهیز کل کف په شانتی د منع کېدو. لا ورع نہیں ہے تقوا، نہیں ہے پرہیز کل کف رک جانے سے. اگر کوئی شخص پرہیز کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے پرہیز کرے، کسی چیز سے رکیں اور کسی چیز کو اختیار کرے، بلکہ پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بالکل کرے نہ. اس کا نہ سوچے کہ تھوڑا کریں زیادہ کریں، بلکہ بالکل کرے نہیں. جب بندہ اس کو کرتا نہیں، وہ کام کرتا نہیں ہے تو اس میں پرہیز کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ولا ورع نشتره نه د ورع کل کف په شانتی ده بندېدلو نه. ولا حسب كحسن الخلق. خلق او خلق کې لږ فرق دی. خلق د ظاهري سټرکچر ته وایي او الخلق د جسم هغه کړو وړو کردار ته وایي. نو ولا حسب وی فخر ته په نسل کې. ولا حسب نشته دی فخر او شرف او فخر کول په خاندان باندې که حسن الخلق نه دی خاندان که حسن الخلق د خو اخلاقو بشن. یو سړي کې ښه اخلاق دي نو که هغه د هر قوم سره تعلق ساتي، د هر خاندان سره تعلق ساتي، په خاندان باندې او په نسل باندې یو سړی ښایسته کېږي نه، ښایسته کېږي سړی په څه باندې؟ په ښو اخلاقو باندې. ولا حسب او نه دی حسب او خاندان که حسن الخلق په شانتی د ښو اخلاقو. نہیں ہے خاندان کا حسن الخلق اچھے اخلاق کی طرح کارگر. لا حسبہ نہیں ہے کارگر خاندان کا حسن الخلق اچھے اخلاق کی طرح. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لا طاعت ند لازم تابداری لمخلوق د مخلوق فی معصیت الخالق پنا پرمانی د خالق کے. خالق الله د مخلوق کائنات دی. نو په کائناتو کې چې هر څوک امرال که هغه امیر دی که مامور دی که پلار دی که مور ده او که هغه مشر دی، د مشر اطاعت لازم دی. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. د اولو الامر تابعداري لازم ده، خو په کومو کارونو کې چې کله هغه د اطاعت د خالق خبري، چې کله د معصیت د خالق شي داسې کار کول شي چې پای کې د الله تعالی د حکم خلاف ورزی راځي. نو لا طاعت نه د لازم تابعداري لمخلوق د مخلوق فی معصیت الخالق په نافرمانی د خالق کې. لا طاعت نہیں جائز نہیں ہے تابعداری لمخلوق کسی بھی مخلوق کا فی معصیت الخالق خالق کی نافرمانی میں. لا سرورت فی الاسلام. سرورت وی ځان خسی کولو ته، یعنی ځان
بې واده کولو ته، لونډتوب ورته وایي، د نکاح نه ځان ساتلو ته وایي، ځان بندول د بچو د راوړو نه ورته وایي. لا ضرورته، نشته دی ضرورت، یعنی تبتل، لونډتوب، وترک النکاح فی الاسلام، په اسلام کې تبتل او ضرورت نشته چې سړی دا وایي چې یاره بس ما تقوا ده او زه واده نه کوم، یا د ما تقوا ده زه بچي نه راوړم. نو لا ضرورته، نشته دی ضرورت فی الاسلام، په اسلام کې، اسلام میں ضرورت کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. لا ضرورت نہیں ہے جواز ضرورت کا فی الاسلام، اسلام میں. لا بأس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. لا بأس، نشته دی څه پیدا، لا بأس نشته دی باک بالغنا په مالدارۍ کې، لمن د هغې سړي دپاره اتقى الله چې هغه یریږي د الله نه، عز وجل چې لوی شان والا دی. کوم سړی چې د الله نه یریږي نو هغه ته د مال ضرورت ځکه نشته چې هغه سره چې کوم مال یې هغې د خیر په کار کې ایسته لګوي، نو چې لګوي نو هغه ته د مال دغه ضرورت نشته، په مال باندې ځان ښه سړی کوي نه کوي. او کوم سړی چې مال، کوم سړي کې چې تقوا نه وي نو هغه له په مال کې څه خیر ځکه نه وي چې هغه خرج کوي د مال په هغه کارونو کې چې هغه د ګناه کارونه وي، نو د هغه مال د هغه دپاره بیرته عذاب جوړ شي. نو لا بأس بالغنا، نشته دی څه باک په مالدارۍ، لمن د هغې چا دپاره اتقى الله چې یریږي د الله نه، عز وجل چې لوی شان والا دی. مطلب کوم سړی چې د الله نه یریږي نو هغه دپاره مالداري څه شی نه دی. څنګه څه شی نه دی؟ یعنی چې مال ورته میلاو شي نو مال دی نشي خرابولی. ځکه نشي خرابولی چې هغه دقه مال چې کوم دته میلاو شوی هغه په درس قرآن لګوي، په درس حدیث لګوي، د غریبانانو په مدد یې لګوي، په مدارسو جوړولو یې لګوي، په جوماتونو جوړولو یې لګوي، د خلکو دپاره د اوبو په انتظام یې لګوي، د مریضانو دپاره د دوایۍ په ورکړه باندې لګوي. نو بس چې څونه مال هغه ته ډېرېږي نو هغه څه کوي، هغه خرج کوي. نو لا بأس، نشته دی څه بأس بالغنا په مالدارۍ، لمن د هغې چا دپاره اتقى الله چې یریږي د الله نه، عز وجل چې لوی شان والا دی. لا بأس کوئی باک نہیں بالغنا مالداری کا، لمن اس شخص کے لیے اتقا جو ڈرے اللہ، اللہ سے، عز وجل جو بڑی شان والا ہے. الجملة الاسمیة التي دخلت عليها حرف ان. بل جمله اسمیه هغه ده چې په هغې باندې ان، انک، ان، لکن، لعل، ان با، انک، ان، لیت، لکن، لعل، دا شپږ ټکي دي ته حروف مشبهات بالفعل ورته وایي. دا چې کله په جمله اسمیه باندې داخل شي نو د دې چې کوم اسم دی، یعنې کوم چې په عامه جمله کې مبتدا ده، هغې له دا نصب ورکوي او هغه له چې دی خبر له رفع ورکوي. نو ان دا د یوې خبرې د تحقیق دپاره، د یقیني کولو دپاره دا حروف استعمالیږي. نو دلته ان من البیان، ان معنا بیشک، واقعي، ان بیشکه، من البیان، بعض بیانونه لسحرن سم جادوی، بعض تقریریں وہ جادو کی طرح اثر رکھتی ہے. بعض لوگ تقریر تو کرتے ہیں لیکن وہ سننے والے پر بوجھ بن جاتا ہے، لیکن بعض بیانات ایسے ہیں، بعض تقریریں ایسے ہیں جو جادو کی طرح مؤثر ہوتے ہیں، سامعین پر جادو کی طرح اثر انداز ہو جاتی ہے. ان بے شک، من البیان، تقریروں میں سے، بیانات میں سے، لسحرن، بعض جادو کی طرح مؤثر ہوتی ہے، بعض بیان سحر ہوتا ہے. ان من الشعر، بے شک شعرونو کې څه شعرونه، حکمتن، حکمت والی. په شعرونو کې بعضې شعرونه چې دي هغه حکمت والی، یعنی بعضې اشعار دومره پیدمني په علم کې او په حکمت کې چې هغه خلکو ته پیدا ورکوي. نو ان من الشعر، بے شک شعروں میں سے بعض شعر، حکمتوں سے بری ہوئی ہوتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں سمجھانے کے لیے. جب بعض دفعہ جب شاعر اپنے تقریر میں کسی شعر کا استعمال کرتا ہے تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کہا گیا کہ ان من الشعر حکمتن، بعض شعروں میں حکمت ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس کا ایک کردار ہوتا ہے. ان من العلم جہلن، ان بے شک، من العلم بعض علم، جہلن هغه جهلی، جهلنی، جهل وی لا علمي ته، علم او لا علمي خو د یو بل متضاد الفاظ دي. نو چې علم شته نو جهل نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو داود کې دا حدیث نقل دی چې ان من العلم بعض علم جهلا هغه جهلی.
मतलब یو سړی علم کړی دی خو عمل پې نه کوي، نمبر 1. یا دا علم یې کړی خو موقع نه ګوري او بس په هر وخت کې لګیا وي. دغه شان یا علم یې کړی دی خو د علم د خورولو تکنیک ورله نه ور دی، نو هغه په زیر دی چې خلکو ته پیدا ورکړي، هغه بیرته الټه د هغه دپاره موبایل شي، د جګړې جوړې کړي. نو ان من العلم، بعض علم جهلا، هغه جهلی. ان من العلم، बेशक بعض علم جهلا वो جهل होता है. ان من القول عيالا، ان من العلم بعض علم جهلا वो جهل होता है. ان من القول عيالا، ان बेशक من القول بعض خبر عيالا هغه بوجي. عيال بچو ته وای بوج، بچیم په پلار مور باندې بوج دای شي د هغې ګټه وټه په هغې باندې. نو ان من العیله هم خاندان. نو ان من القول बेशक بعض خبر عیال عیالا هغه بوجی په سړي باندې. بعض باتیں جو ہیں وہ بندے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. عیالا یعنی ثقلا. نو دا ثقل کله په هغه ویونکي باندې بوج شي، لکه چې د غلطې خبرې وکړي. ناز د جمعې په منبر باندې خلکو ته رښوونې او خلکو ته بیا چې کوم دی د اسلام په ځای بل څه ورته ښیي، نو د هغه دپاره بوج شي. او کله کله په سامع باندې بوج شي، ځکه چې هغه له د هغې اورېدل ډېر زیات بوج شي. ان یسیر الریاء شرک، ریا وایي دې ته چې سړی کې اخلاص نه وي د الله د رضا په ځای باندې چا ته رښودنې دپاره یو کار کوي. نو دا چا ته رښودنې دپاره چې معمولي هم په ذهن کې د هغې د الله د خوشحالولو په ځای د هغې سړي د هغې ذات د خوشحالولو چکر راشي، نو دا شرک دی، دا شرک دی. ان یسیر الریاء شرک، बेशक ان बेशक یسیر الریاء معمولی ریا هم شرکن، دا په سزا کې او په گناہ کې د شرک برابر ده. ان یسیر الریاء बेशक قلیل اور بہت کم ریا بھی شرکن، شرک کے زمرے میں آتا ہے. لہذا ریا سے بچنا چاہیے. کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ہر کام جب شروع کیا جاتا ہے تو اس میں یہ سوچنا اور اس طرف دیکھنا چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا یا اللہ کی نافرمانی لازم آ جائے گی. تو اس لیے ریا کو شرک کہا گیا. ان یسیر الریاء बेशक थोड़ा सा रिया जो है वो भी शरकुन, शर्क के ज़ुमरे में आता है. इन सईदा बेशक खुशबख्त सड़े, नेकबख्त सड़े. लमन वो शख्स है जुन्निबा जो बचाया जाए अल्फितना फितनों से. बेशक फितनों में मुब्तला होने से जो शख्स बच गया या बचाया गया वो दरअसल वो खुशबख्त और नेकबख्त वो है. इन सईदा बेशक सईद शख्स, बेशक सईद खुशबख्त वो है, लमन वो है जुन्निबा जो बचाया जाए अल्फितना फितनों से. जो शख्स फितनों से बचाया गया तो वो क्या है, वो खुशबख्त है. खुश नसीब वो शख्स है जो फितनों से बचाया गया, जिन्हें मुख्तलिफ फितनों से मुब्तला नहीं किया गया उसमें. इन المستشار مؤتمن, مستشار یو د مشوره د چانه یو دوه کسان د یو بل سره دا کوي چې په یو کار کې د هغه نه تپوس کوي، دې ته مشوره وایي. دا شان مستشیر هغې سړي ته وایي چې د بل نه مشوره اخلي، او مستشار هغې سړي ته وایي چې د هغه نه خلک مشوره اخلي. نو ان المستشیر مؤتمن बेशक مستشار چې دی د چا نه چې مشوره اخیستی شوي مؤتمن په هغه باندې اعتماد کړی شوي. ان المستشار बेशक जिससे मशवरा लिया जाए मोतमन उस पर एतमाद किया गया है, लिहाजा वो उस अमानत का ख्याल रखे. मशवरा भी है, ये मशवरा भी अमानत है, लिहाजा जिस पर अमानत का ये बोझ उसके सपुर्द किया जाए तो इन المستشار बेशक जिससे मशवरा लिया जाए मोतमन उस पर एतमाद किया गया है, लिहाजा वो एतमाद पर पूरा उतर जाए. इन अलवलदा बेशक वलद बेटा मबखलतुन, इन अलवलद बेशक बच्चे मबखलतुन دا د بخل سبب ګرځي. مبخل د بخل ذ ظرف زمان مکان. ان الولد बेशक بچے مبخلتن دا د بخل سبب ګرځيږي، او مجبنتن د بزدلې سبب هم ګرځيږي. جبن بزدلې ته وی چې یو کار سره د یری د وجه نه کوي، او بخل د مال د خرج نه ډډه کولو ته وي.
نو د بچو د وجې نه خلک اکثر مال جمع کوي، خرڅ کوي یې نه، او بزدلي هم د بچو د وجې نه راځي. نو ان الولد بېشک بچی مبخلتون دا د بخل سبب ګرځېږي، او مجبنتون دا د بزدلۍ سبب هم ګرځېږي. बेशक औलाद जो है यानी औलाद की मोहब्बत, बेशक इन्नल वलदा बेशक बच्चे जो हैं मबखलतुन वो बुखल पैदा करने का, इन बच्चों के साथ मोहब्बत जो है वो बुखल पैदा करने का सबब बन जाता है और बुज़दिली के पैदा होने का सबब बन जाता है. इन्न सिद्क़ा बेशक रिश्तिया तमानीनतुन पदिबा नज़ला खुशाली, व इन्नल किज़बा और बेशक दरोग रीबतुन دا هغه قلق دی، هغه ترک دی، د زړه ترک دی. د دروغ د وجې نه هر وخت سړي سره دا خطر چې یاره دروغ مې چېرته ښکاره نه شي. نو ریب چې دی نو دغه یو ځل ترک ته وایي، هغه د زړه هغه ټک ته وایي، ترک ته وایي. ان صدقه बेशक सच्चाई तमानीनतुन इत्मीनान है, व इन الكذب और बेशक झूठ जो है वो रीबतुन वो कलक है दिल का. इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला जमीलुन अल्लाह खूबसूरत है, युहिब्बुल जमाल और खूबसूरती खुखई. अल्लाह खुद खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, लिहाजा बंदे को खूबसूरत आमाल से अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहिए, खूबसूरत किरदार और अखलाक से अपने आप को खूबसूरत और अपना फ़िक्र यानी ईमान और अक़ीदा भी खूबसूरत रखना चाहिए. इन्न अल्लाह ताला जमीलुन बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, युहिब्बुल जमाल और ख़ूबसूरती को पसंद करता है. इन्न लिकुल्लि शैइन शिर्रतुन, शिर्रतुन वही तेरवाली दा. इन्न बेशक लिकुल्लि शैइन दा हर चीज़ शिर्रतुन तेरवाली पगेबानी आगा कट कवल की. वलिकुल्लि शिर्रतुन और हर तेरसीस चिरे फतरतुन दागा दा पारा पसवाले मशते. मतलब द हदीस अल्फाज दा है कि हर चीज़ दागे दा पारा जवाल मशते, संगे चे वाला उरूज तो दागा शाने वाला जवाल मशते. इन्न लिकुल्लि शैइन बेशक हर चीज़ का शिर्रतुन तेज़ी भी है, वलिकुल्लि शिर्रतिन फतरतुन और हर तेज़ी के लिए वो पस्ती भी है. इन्न रिज़्क़ बेशक रिज़्क़ लयतलुबुल अब्द दा तलब कई बंदा कमा संग ची यतलुबुहु तलब कई दलरा अजलु दागा नटा. पर रिज़्क़ पसे ईमान नदी पर खावदल पकार, दा रिज़्क़ पसड़ी पसे दा आसमान न दस रा रवानी, संग ची पसे दा आसमान न द अजल और द मर्ग अगा टेम रा रवान दे. नो द रिज़्क़ द वजना खपल ईमान मखरसोई ज़का ची तो पर रिज़्क़ पसे खुश है, रिज़्क़ ची मख के रवानी तो पसे रुस्त रवानी, और कता द अल्लाह पर रज़ा पसे रवानी रिज़्क़ पसे रुस्त आसिम रा रवान दे. इन्न रिज़्क़ बेशक रिज़्क़ लयतलुबु वो पीछा करती है अल अब्द बंदे का, कमा जिस तरह यतलुबुहु पीछा करते है उस बंदे का अजलुहु उसका मौत. इन्न शैतान बेशक शैतान जो है यजरी मिनल इंसान इंसान के अंदर दौड़ता है, मजरद दम खून की तरह वो इंसान के अंदर दौड़ता है. इन्न शैतान बेशक शैतान यजरी दा मंडे वही मिनल इंसान पे इंसान की मजरद दमे पशान तेरे चले दो दयीने. इन्न लिकुल्लि उम्मतिन इन्न शैतान बेशक शैतान यजरी चलता है मिनल इंसान इंसान के अंदर, मजरद दम जिस तरह खून चलता है इंसान के रगों में, जिस तरह खून दमों में चलता है इंसान का, इसी तरह शैतान भी इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है. इन्न शैतान बेशक इंसान यजरी दौड़ता है मिनल इंसान इंसान के अंदर, मजरद दम जिस तरह खून दौड़ता है. इन यानी शैतान किसी भी वक्त इंसान से अलग नहीं होता. इन्न लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन द हर उम्मत द पारा दागी द इम्तिहान यो सीजी यो फितनई व फितनत उम्मती अलमाल और जमा द उम्मत फितना माल ले माल तटिंगे दल डरानी नो. इन्न लिकुल्लि उम्मतिन द हर उम्मत द पारा फितनतुन फितनई व फितनत उम्मती अलमाल और जमा द उम्मत फितना माल ले. इन्न असरा दुआ इजाबतन बेशक तेज़ दुआ पकबले दो कि इन्ना बेशक असरा ढेर ज़्यादा तेज़ अद्दुआ दुआ इजाबतन पकबले दो कि दावत गायबिन दुआ द गायब सड़ी दले गायबिन द गायब द पारा. इन्ना असरा दुआ बेशक दुआओं में जल्दी इजाबतन कबूल होने वाली दुआ दावत गायबिन वो गायब शख्स की दुआ है ले गायबिन गायब के लिए. इन्न रजुला लयुहरमुर रिज़्क़ बेशक सड़े इन रजुला बेशक सड़े लयुहरम महरूम कीगी अर्रिज़्क़ द रिज़्क़ ना बेज़म्बे प गुनाह युसीबुहु चे कमी गुनाह ते देवरसी.
बेशक बंदा गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। इन्न रजुला, बेशक बंदा, लयुहरमु, महरूम रह जाता है, अर्रिज़्क़, रिज़्क़ से, बिज़्ज़म्बि, गुनाहों की वजह से, युसीबुहु, जब वो गुनाह कर जाता है। यानी जो शख्स ज़्यादा गुनाह कर लेता है, ज़िना करता है, शराब पीता है, तो अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ जो है वो कम कर देता है। इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, बंदा उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि वो अपना रिज़्क़ दुनिया से मुकम्मल कर ले। इन नफ्सन, बेशक बंदा, इंसान, लन तमूत, नमरी, हत्ता तरदे तस्तकमिला, चाह पूरा की, रिज़्क़हा, खपल रिज़्क़ दा, چې خپل رزق یې नहीं मुकम्मल करे दागे पूरे में। इन नफ्सन, बेशक बंदा, लन तमूता, नहीं मरता, हत्ता, यहाँ तक कि तस्तकमिला, वो पूरा करे, रिज़्क़हा, अपना रिज़्क़।